بسم الله الرحمن الرحیم. سوال: مسلمانانو له په څومره څیزونو باندې ایمان راوړل ضروری دي؟ مسلمانانو له په څومره څیزونو باندې ایمان راوړل ضروری دي؟ جواب: په اوو څیزونو باندې. په اوو څیزونو باندې ایمان راوړل سړي ضروری دي. د کوم ذکر چې په دې ایمان مفصل کې دی، مونږ چې کوم امنت بالله ورته وایو ایمان مفصل، په دې کې اوه څیزونه ذکر دي، په هغې باندې ایمان راوړل څه دي؟ ضروري دي. نو آمنت بالله ایمان مفصل څه دی؟ آمنت بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. دا د ایمان مفصل الفاظ شو. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. د دې معنی دا ده، معنی ته غوږ کېږدئ. آمنت بالله، ما ایمان راوړی دی په الله تعالی باندې، وملائکته، او د هغه په فرښتو باندې، وکتبه، او د هغه په کتابونو باندې، ورسوله، او د هغه په رسولانو باندې، والیوم الآخر، او په ورځ د قیامت باندې، والقدر خیره، او په دې خبره باندې چې په دنیا کې څه ښه یا بد کیږي، وشره، ټول په تقدیر سره، والقدر خیره وشره، په دنیا کې چې څومره ښه او بد کیږي دا ټول په څه سره کیږي؟ په تقدیر سره کیږي. من الله تعالی، د الله تعالی طرفه چې کوم تقدیر مقرر دی په هغې سره کیږي. والبعث بعد الموت، او په دې خبره باندې چې د مرګ نه پس بیا ژوندي کېدل دي، د مرګ نه پس بیا ژوندي کېدل حق دي. دا د دې معنا شوه. اوس په دې کې اووه څیزونه ذکر دي. څو څیزونه ذکر دي؟ اووه. ړمبې په الله جل شانه باندې ایمان راوړل، یو. دویم وملائکته، د الله په فرښتو باندې ایمان راوړل، دوه شو. دریم وکتبه، آسماني کتابونو. څو کتابونه دي آسماني؟ کم کم دي؟ تورات، انجیل، زبور، قرآن کریم. نو په دې څلورو کتابونو باندې ایمان راوړل ضروری دي. ورسوله، او د الله پر رسولانو باندې ایمان راوړل ضروری دي. څومره رسولان پیغمبران دي؟ 1,00,000 کم و بیش 4,000 پیغمبران دي. په هغې ټولو باندې ایمان راوړل. والیوم الآخر، او په ورځ د قیامت باندې ایمان راوړل. څو شو؟ پنځه څیزونه. والقدر خیره وشره من الله تعالی، شپږو. په تقدیر باندې، په دنیا کې چې څه خیر رسی یا انسان ته څه شر رسی، نو دا په تقدیر باندې چې د الله د طرفه مقرري داسې، په دې باندې ایمان راوړل. والبعث بعد الموت، اووم نمبر څه شی شو؟ پس د مرګه ژوندون څه دی؟ حق دی. دوباره ژوندون په ورځ د قیامت باندې دا څه دی؟ ژوندي کېدل. نو په دې باندې ایمان ساتل، اوو څیزونو باندې ایمان راوړل څه دی؟ مسلمان دپاره ضروري دي.